دا نوی کلی دی د اکرم دوی کلی چې زموږ ملګری چې ولاړ دی د اکرم ورور ګل دا کوټوال دا درانۍ ته په بولي د احمدشاه بابا وزیر اعظم و شاه ولي خان ډېر زورور جنرال هم و ډېر ښه سړی هم و د هغه دا کورنۍ د غفور خان درانۍ دا نور درانیان او دا مځکه د درانیانو هغه غر واخواته تر هنې پورې دا د یاسینزي پښتانه دا په انتقال هیڅوک یو بلوڅ هم په کوټه کې یو بلوڅ هم په کوټه کې په انتقال یو فوټ مځکه نه لري خرید خود اخیستې ده خرید راغلی د پلانې اخیستې ده پلانې اخیستې ده د انتقال مځکه د دې څلورو قبیلو پښتنو ده شاوانۍ او لهړۍ دا د کاسیو د یاسینزیو د دې خلکو بزګر اوسېدل د بزګرۍ کیسه شته په دغه کې بلوچي کې ورته وایي لټبند د دغه کیسه شته بلکل اجزان دلته موږ چا سره بدې نه کوو د پښتانه ښار د بل پر مځکه موږ سره لګیا یو دغه راغلی خدای دې وبخښي نن مړ و د یارګل اکا ورور زوی یې مړ و نن دا ورور څه نومېدی یا زوی یې روندی ژوندی بلاولی روندی راغلی کوچه دا کواري روډ مسخرې پکې نه دي ما ته وایي چې زه په بدې اخته کېږم او په شیش بدې اخته کېږم زموږ کور خلاص وایي زما 200 ایکړه ځمکه ده وایي چیرې ده دا د شا په غره کې دا دوی غر نه دی اوس په دا کې زما 200 ایکړه ځمکه ده پلانی مې نه پرېږدي بدې راسره کوي پلانی باندې ځای بدې راسره کوي پلانی یو ځای بدې راسره کوي زه ته رمضان خدای ته وګوره اڅه کې نیکو خو یې زموږ نیکه دی خلک مسخرې کوي وایي دا سړی په سر پک ما زوی ولې خو دغه پک یو فوټ مځکه دلته نه وه یو فوټ تا د 200 ایکړه د کومې خوا راغله زوی ولې پر پردیو مځکو وزله وژني ګزاره کوئ سره غرژۍ غلطې ډبرې پر نه خلاصوئ دلته پښتانه کورونه جوړ کړي پښتانه راولئ پښتانه دغه کوي نو شکر عزیزان بدۍ به نه کوو بدرنګۍ به نه کوو د بل سره به جنګ نه کوو په نغدو پیسو خپلې مځکې رانیسئ دا مځکه هغه ځای دا ګډ دا به انشاءالله اوس دې که خدای کول دا به د هر ستړي پښتانه دپاره که خدای کول په داسې یو مرکز بدلوو چې دلته هر ستړی پښتون وساسي د دوی عزت خوندي سي روزګار یې خوندي سي کور یې خوندي سي پر مخ به هم ځو دلته موږ دا خبره وکړه موږ ډېر زورور قام وو موږ ډېر بادشاهي جوړولې نړولې موږ ډېر ګلان لګلي خلک زورور لښکرې مې وې کارخانې مې وې خو غلطي وشوه یو ځای موږ نه کوواهه یا دغه راسه وسو تکبر راسه وسو یا لا ناراضه سو موږ ازمایښت ته ولوېدو د دې به خلاصېږو خدای د دې خلاصېږو انشاءالله خو دغه موږ خلک به خلاصوو موږ نن هغه کام نه یو پاتې چې خلکو وویلې چې هندوستان کې بده ده راسه فلاني ځای کې بده ده راسه نن موږ په یو مزدور کام بدل سوي موږ نن په یو بې تعلیمه کام بدل سوي نن موږ هېڅ نه لرو دا دوی منګولې دي بې هنره بې هنره منګولې بس بیلچه به په بیلچه به د څو راټولې کړي په بیلچه به څو کار موږ وکړو دا خښتې چې په نږدې دا راج دا کار نه دی زده د دې روزانه بیخي ډېره وي د روزانې ازما او ستا عزیزان اوس به موږ د خپلو بچیانو دا واړه چې ناست دا نجونې ناست دي یو درځل خدای دې زرغونېږي هغه الپان ناست دي دا کوڅهوال الپان دا عزیزانو زما او ستا د وطن د سبا مالکان دا دنیا چې پر مخ تللې ده خپلو بچیانو روزنه یې کړې ده دغه بچیانې به موږ محنت کوو دا نجونې د الپان دا د فتح خان کور یې نقش بلکل دا به کېږي انشاءالله الرحمن دا نجونې د الپان چې موږ محنت به وکړو سبق به ووایو د نوې زمانې بچیان یې کړو کېدای شي په دا نجونو کې یوه نجلۍ ډاکټر شي په دا الپان کې یو هلک انجینیر شي یو هلک ډاکټر شي دی به پلار به یې روزانه کوله بلکل دی به ژوندی وي دا نجلۍ به ډاکټره شي یو اپریشن به وکړي 1 لک روپۍ به فیس 1 لک روپۍ نه به لاس تڼا کوي نه به دا وږي نه به د دې سینه خراب وي نه به دا د ټي بي مریض وي
د خوار پښتانه بیانځي د خوار پښتانه امیرځي د خوار الکوزي د خوار خروټي دا یې مکه خواران د خوار سلیمان خېل لور به یې دا به ډاکټره شوی پر یوه اپریشن به 1 لک روپۍ اخلي دا پلار دوی مستعلن شي د کوم په زه خو نفس مې چنګ شو لاسونه مې تړاو شو د ټي بي مریض کوم په څه خاورې مې ځان ساتي یو شمایله به دا ولې وایي ډاکټره شوی ده 1 لک روپۍ پر دغه دغه لږ یو بچی دغه ماشي نوم یې یوسف ډاکټر یوسف ته یارګل اکا د هغه ورور زوی دی رکشا یې چلوي ډرایور زما نوم یې زه په کواري روډ کې هم د څوک یې هلک راغی محمود کاکا کوم زوی څوک یې وایي ما خو اف اس سی وکړه دغه میډیکل وایم د چا زوی یې د یارګل اکا نوم یې رااخیستی ډرایور مسکین و چې پلار مجبوري ده خو د هغه زوی دا هلک 15 کاله بعد زه په اسلام آباد کې وم اوس په پټه کې په اسلام آباد کې په الشفا کې ډاکټر په لکاوټ تنخواه یې اخیسته په لکاوټ تنخواه یوسف چیرې یوسف اوس هم د لیز مکان په پټه کې وي په لکاوټ نو عزیزانو کوشش به کوو لیکن خپل بچیان به د نوې زمانې تربیت ورکوو د نوې زمانې ټریننګ ورکوو عزیزانو دا موټران چې ولاړ دي د پام دا یو موټر په بازار کې په 3-4 کروڑ روپۍ چې ګرد خروټۍ سهار ماښام بیلچې ووایي دا 3 کروڑ روپۍ په کار نشي ګټلی چې ګرد امیرزی سهار ماښام بیلچې ووایي داسې ګړیانې خلک جوړوي دا ګړی دی انسان یې جوړوي داسې ګړیانې خلک جوړوي چې په 15 لکه ډالر یوه ګړۍ په 15 لکه ډالر اوس نو 15 لکه ډالر چې ګرد غلجۍ درانۍ د ګاسې بیلچې راواخلي کلنګان راواخلي کډي کوي په یو کال یې نشي برابرولی لیکن که موږ د خپلې زمانې خپل بچیان خپل نجونه خپل هلکان د نوې زمانې کو انشاءالله موږ ځان بدلولی شو وطن بدلیږي جاپانیان په دویم جنګ عظیم کې امریکې اټم بم پر واچاوه 2 ښاره یې برباد کړه 2 لکه انسانان یې په یوه ورځ مړه کړه بس خلکو خپل زخمونه وڅټل د نوې زمانې خلک شو نن جاپان د ګرد جهان د غسلخانو مالک دی د سړکانو مالک دی د جهازو مالک دی د پلاني مالک دی عزیزانو موږ پښتانه یو په دې نیستي کې په دې خواري کې د نیستي وجوهات هم بیان کړو په دې نیستي کې په دې خواري کې نن هم پښتون قام د دنیا د ډېرو قومونو په خویو کې بالا ده دا زموږ کرامات نه دی زموږ پلار او نیکه دا همت کړی دی څونو کلونو مخکې دا زموږ د وطن د ولس دا بړکه دا شربلې ده چې پښتانه کې واحد قام دی چې شاه او ګدا پر یو دسترخوان سره کښېني په پښتاني کې دا کړل نشته چې هلکه ولاړ څه ته شپانۍ هلکه ولاړ څه ته غوبی هلکه ولاړ څه ته بزګر یې خدای مکړه هلکه ته ولاړ څه ته استاکار یې دسترخوان نه به نه راځي ګرد پر یو دسترخوان سره کښېني دا هېڅ چېرې نشته دا هېڅ چېرې نشته په دنیا کې د مسکین سړي د یو ښه توبه مې د حیوان حیثیت یې نه دی لیکن د پښتانه په وطن کې موږ سره ګډ یو موږ سره دغه خلک دویمه خبره زموږ مشرانو دا همت کړی دی زموږ وطن یې له امونې ولې تر اباسینه ټوټه یې موږ ته رابېشلی زموږ په وطن کې یو کاڼی هم بې مالکه نشته هېڅوک دا نشي ویلی چې دا د شا ده یو کاڼی بې مالکه نشته یا د غلجي درانې بېشلې ده بیا د غلجي هره پښه جلا و کونډې ته معلومه ده چې زما د پلار د نیکه ځکه چیرې اڅک یې راواخه ګوجن راواخه بادین یې راواخه غلجی راواخه درانۍ راواخه ازبک تاجک دا هم زموږ د مشرانو ډېر لوی همت دی چې زموږ قام یې د وطن مالک کړی دی وطن یې وربېشلی دی جګړه نشته که په دا غره کې سهار 100 پیدا شي پر دې مشکلات نشته دا غر د چا دی وایي د یاسرزي ککړه ده بیا به سره کښېني خلک به دغه وکړي زموږ نیستۍ خلکو زموږ سره دا چم کاوه زموږ نیستۍ زموږ په سر دا خبره داسې غلطه ومنډله چې دا د خدای د جانبه الله ظالم نه دی الله په قرآن کریم کې وایي زه د هر ساکشه د رزق پوروړی په ساکشه کې میږه هم راځي په ساکشه کې مچر راځي په ساکشه کې پیل راځي په ساکشه کې لوی ماهیان راځي انسان هم پکې راځي الله ظالم نه دی الله ډېر زورور سترخوان غوړولی تر قیامته پورې د انس او د جنس
د حیوان د انسان تر قیامته پورې دا دسترخوان زموږ بس دی خو په دې دسترخوان باندې ځینې انسانانو قبضې کړي ځینې انسانانو قبضې کړي لکه ببره کښې بس پر یو دسترخوان ولاړه ده لکه یې په هوا نیولې ده نه خپله خوړی شي نه بل ورپرېږدي دې موږ په مخه واخیستو دا د عمرو نیستۍ دا د عمرو مسافرۍ زموږ د ښځو دا خیال دی زموږ د غرو د خلکو دا خیال دی یا خدای پاکه دا زموږ د څنګه قسمت د ده خیال دا دی چې الله پاک دا کړي یا بابا الله پاک نه دی کړي قسمت په عربي ژبه کې برخه ته وایي د یو قام برخه د یو قام وطن یي چې ستا وطن ستا قسمت وبلل شي دا قسمت تر فرنګي هم غني دی تر روس هم غني دی تر عرب هم غني دی او د دنیا هغه ټول نعمتونه پکښې دي چې خدای پیدا کړي په سوره رحمان کې الله پاک د نعمتونو ذکر کوي دا ټول نعمتونه زما او ستا په وطن کې شته سره زر شته غمیش شته پټرول شته ځنګلونه شته پلانا شته پلانا شته خو موږ خلکو تر خپل حق تېر کړي یو مزدوران یې راته جوړ کړي اوس به پر خپل حق راګرځو پر خپل حق به راګرځو لکه ښه وکیل چې خپل کیس جوړوي موږ پښتونخوا ملیانو پارټۍ د پښتانه ګرد هیلونه دا به موږ خپل وطن ټاکو د وطن نعمتونه به بیانوو او جهان خبرو چې وروره زه پښتون یم پر دا مځکه باندې عالمان خلک دا وایي چې پښتون پر دې وطن کم سے کم 4000 کاله کېږي پروت 4000 کاله دا چې خلک ورته راغلي دي جنګونه سوي دي زموږ په وطن کې به دا راتېرېدل پر هندوستان مخ دا شوګانو له مطلب جله وهلي را وهلي دي ګردو پر افغان وطن ځان وکاتې اوس ګرد جهان په دې متفق دی دا اتفاق دی او دا د خیر خبره ده لیکي هم وایي پښتون وطن د هر زورور اداره ده دا ګرد مني دلته بیا څوک نشي راتلی البته چغونه به کوي ما او تا خلک یو قسم ساتي د هغو په ذریعه به زموږ د وطن نعمتو ته ځان برابروي د دې دپاره پښتانه وایي زوی هلته وهه چې میږي لیوان په میږو نه وي ګډ شوي دنیا بدله ده اوس دونه غټ ظلم څوک نشي کولی چې ته به څوک وژنې بیا به تا خلک پرېږدي نارې به خامخا وي په ټلویزیون کې جلوسونه به وي جلسې به وي چې ظلم روان دی په فلاني ځای فلانا وطن دی خو که موږ تر وخت د مخه خپل صفونه برابر نه کړه بیا به عزیزانو زموږ خبره ډېره خلاف دنیا ظالمه ده ډېره زوروره ده تاسو فلسطینیان وینئ څه بده ورځ څومره خلک مري څومره انسانان وینې ورځي په یوکرین کې د روسو د امریکې او سره جنګ دی ډېره لوبه ده عزیزانو 450 ملکه مسلمانان دي هېڅوک د فلسطین کومک نور نشي کولی ایران موږ ګزاره کوي څه دغه ورته کوي نور ګل لکه کونډې ښځې دعاوې کوي خدای یې فلسطین بچا کړي خدای فلسطین او موږ هم په دعاو باغ په کښې ده دعا سړی هغه وخت کوي چې د شا لخوا یو عمل ورسره وي ستا یو صفونه وي ستا یو کیسه وي نو عزیزانو تر هغه وخت مخه چې خدای مکه زموږ ته خلک داسې فیصله وکړي چې زموږ وطن به نه سي زموږ نعمتونه به خوري موږ په کار ده چې خپله صفونه ورته برابر پښتونخوا ملیانو پارټۍ واړي او موږ به ګډ دا کوشش کوو موږ بادشي نه لرو زموږ لښکر دغه پارټۍ ده زموږ ججان دغه پارټۍ دي زموږ پروفیسران دغه پارټۍ دي زموږ د توپک خلک دغه پارټۍ دي زموږ د کوتک خلک دغه پارټۍ دي زموږ عالمان دغه پارټۍ دي زموږ دغه دغه پارټۍ دي دا پارټۍ به راټولوو دا اوس دلته نه د بیانزیه کاکور چې ورته په لکړه حسابې دلته نو دا ځای راواخې په لکړه حسابې دلته د پښتانه وطن چې کم سے کم نه یې شپاړس شل توکي انسانان ناست په دې کې به خروټۍ هم وي په دې کې به ترکه هم وي دلته به سنګزی هم وي دلته به څمزو شیب پښې هم وي دلته به فلانی هم وي دلته فلانی هم وي دغه د پښتونخوا دا ګناه چې دا پښتون پر یو ټغر کښې نه وي دا د پښتانه پر مخالفینو داسې لګېږي لکه پر شیطان باندې لا حول ولا قوت دا ګناه پښتونخوا خلک ولې بد وي پښتونخوا نه د بدۍ خبره کوي نه د جنګ خبره کوي هلته دی په پوهېږي چې دا تا کوم تار روان کړی دی دا خطرناک زه لګیا یم پیسې په خرڅوم چې ترکې
خروټي زه مړ کی اڅک پلانای زه مړ کی ترینو دغه سره اخته ته دغه پښتونخوا دا روان شوی پر یو ټغر کې نه وي موږ پر یو ټغر کې نه وو چې هر ورځ مړ کیږي چې هر ورځ پانسیانی هر ورځ جلونی پښتونخوا به دا ګناه خامخا کوي چې تر څو دا ګډ پښتون داسې نه دی د وطن ملایان د وطن پیران د وطن خانان به زموږ سره کومک کوي موږ به د خپل کام چې خلک په مخه کړی دی باشي تللی دي اوس کسر د لوږې د سپوږو پر دغه ولاړ دي عزیزانو موږ به لکه ښه کارګر چې کمبلې ووي داسې به د پښتون ولس مختلف ټبرونه داسې به دغه کوو د دې ګرد کامه سره داسې ښایسته کمبله جوړوو چې هر څوک وایي چې دا کمبله زما دا موږ کولی شو موږ بهادر خلک یو تکړه خلک یو خواریکش خلک یو د بل وطن قبضه کول د بل ځمکه قبضه کول عزیزانو دا ظلم خپل او بل ته پرېښول دا بې غیرتي ده نه به ظلم کوو نه به بې غیرتي کوو خپل کیس به ږدو دنیا ته به ږدو جهان ته به ږدو جهان را لنډ سوی دی هر جهان ور دا خبره اوس زه لګیا یم که دلته سمې کیمرې وي امریکې خلک یې لیدای شي وایي یو سړی ولاړ دی لاسونه غورځي پټکی یې تړلی دي خلک ورته ګوري وایي دا څه وایي دوی وایي دا وایي دا ټیک وایي بیا څنګه خلک دي د انسانانو سره دوی رویه څنګه ده دوی د انسانانو سره ګزاره کوي که نه کوي که خوشي او بلا وي زموږ دوی د پښتانه د بدنامۍ دپاره تر ټولو خطرناکه خبره دا کوي چې پښتانه بل کار نه لري په زړه یې پرېښي دي سنتونه یې خریلي دي دلته بسم الله کور د خلک راغلي دا قاتلان دي نور یو دغه به ویل ملګري به ویل پخوا هغه ویل پښتانه خو دومره دغه خلک دي چې د کوره کشمۍ یو چرګ راوباسي چې دا حلال کړه اکثره خلک ورته وایي کاکا ورې ور پلانېده بل ورې ور پلانېده بیا بل ورته وایي په مسجد کې طالب درده موږ حلال چرګ هم په ډېر احتیاط حلال وي موږ لیوني نه یو خو دلته چې دی تا بدنامه نه کړي تا دهشتګرد نه کړي اعلان تا وحشي نه کړي اعلان ستا پر وطن قبضه نه شي کولی د دې وحشت مخه دا ده چې موږ به د انسانانو سره ګزاره کوو موږ انسانان موږ ګرد انسان د آدم علیه السلام او حوا نه بچي یو انسانان دا مځکې دا ژبې دا د الله پاک تقسیم دی موږ به د انسان سره داسې کرکه نه کوو چې هلکه د لرې سره زما ته مسلمان نه یې چې کالي به مردان نه کړي یا عزیزه ته زما مېلمه کېږې زه ستا مېلمه کېږم پلانی شی به نه پخوې دا زه نه خورم دا په مځک کې ناروا ده پلانی شی مه پخوه پلانی شی مه پخوه هګۍ پخه کړه چرګ حلال شوی چرګ کښېږده یو ټماټر دغه سره ولره بلکل پرنګی ماما زه تا سره ډوډۍ خورم ته زما مېلمه سته په جاپان کې ته چې کوم شی نه خورې زه هغه نه کوم موږ به انسانانو سره اوس شکر د موږ پیسې پیدا کړي پر بچیانو به خرڅو د نوې زمانې بچیان به جوړوو بیا چې دنیا له ځو هلته به د انسانانو سره زموږ رویه ډېره د سړیتوب خاص کر تاجر خلک رسول الله مبارک حدیث دی رسول الله مبارک حدیث دی وایي ایماندار تاجر به د شهیدانو د غازیانو سره راپورته کېږي ته چې ځې جاپان نه ته چې ځې فرانس نه ته چې ځې ایران نه ته چې ځې دوبۍ نه ته چې ځې روس نه ته چې ځې چین نه په کاروبار پسې ته به یوځای نه یې ته به یوځای نه یې ته سلیمان خېل نه یې ته ترکی نه یې ته د پښتانه نماینده یې که تا هلته یو ښه ایماندارانه رویه وساتله په تجارت کې دا ګټ تاجران وایي چا سړی پلانی سړی هغه ژبه چې دا پټکی چې دی ورور ایمانداره سړی دی په کاروبار کې د ما سره کاروبار کړی دی یوه روپۍ یې نګۍ ځنډولې ده نه یې د ما خوړلې موږ تاجران ته زه خاص کوم خاص کر فتحخانه کاته کوم نور موجود ته کوم زموږ تاجران به د دنیا سره د هغه دنیا چې مسلمانان نه دي چې ته غواړې هغه شیان دی لکه دا غرونه دا ورته پراته دي خرڅوي په ګراکانو پسې ګرځي چې دا ښایسته خان پانیزی دا حبیب اکا دا جلاګل فتحخان اکا خداداد اکا خروټي د دوی بچیان چې په ایمانداري کاروبار سره وکړي ته به کور ته ناست یې په کمپیوټر کې بچي ته ووایه چې پلانۍ کمپنۍ ته ووایه چې ما د زر موټره راواستوه چمن هغه به وایي چا غوښتي دي وایي ښایسته خان پانیزي
چا غوښتي دی چې لا بل زوی غوښتي ورور دا ایمانداره سړی دی په پیسو کې ګډوډ نه کوي ستا د کور به ناست دی زر موټر به د کوټې پر یوه ډک شي هر څه یې که خپلې پیسې وباسي یو موټر نه د دنیا هر شی عزیزانو پښتونخوا ملي پارټۍ سبدۍ پارټۍ جوړوو لکه د مور غېږ چې هر بچی پکې خوندي کېږي په پښتونخوا ملي پارټۍ کې به موږ کوشش کوو چې د ګډ پښتانه آب و عزت خوندي شي دې دپاره به کوشش کوو د پښتانه ګډ هیلونه د پښتانه ګډ خیلونه د پارټۍ راوړو د ووټ ورځ ده بلکل په دا ورځ محنت کوئ ملګري وویل یو د ووټ ورځ دی دی لکه د جګړې ورځ لکه د جنګ ورځ او د چیغې ډول په دې باندې دا زموږ د غرو غلجي خلک ښه پوهېږي وزیر خو پوهېږي زموږ په وطن کې لا دا شی نشته د ډول یو خاص غږ دی د چیغې ډول معنا چې به خطره د وطن ته غږ رالوېدلي یو خاص غږ دی دا داسې وډنبوي چې هر چیرې څوک واوري هر سړی زغلي یو کمربند نیسي وایي د چیغې ډول دی په وطن کې بده پېښه شوې ده فلانی کنډه ونیسه فلانی کنډه ونیسه ټوپک راواخله لرګی راواخله ډنډه راواخله د الکشن ورځ دی د الکشن ورځ لکه د چیغې ډول د چیغې ډول چې وویل شو هېڅوک به نه پاتېږي ټول به راځو زموږ خویندې زموږ د ګوتې خویندې دي زموږ میندې ښځې به راولو سړي به راولو نواب صاحب ولاړ دی دا زموږ خروشي ملګري ولاړ دی نور ولاړ دي بیا که چا زموږ مخه نیوله پاکستان ناوخته دی ناښام مزار وخت دی پاکستان زموږ د خپلو بدماشۍ یې بولې بد اخلاقۍ یې بولې رشوتونه یې بولې غلاوې یې بولې پاکستان اوس که موږ یې منډه وبولو په داسې منډه بدل شوی دی چې مې تنبې چینجې کړي دي وی نه کړي دي هم یې لوړ تیر خراب دی هم یې دیوالونه موږکانو کښلي دا پر موږ رانړېږي نو د رانړېدو د مخه دا ښه دی چې بېرته توبه وکاږو جنرالان هم توبه وکاږي ججان هم وکاږي ملایان هم وکاږي موږ هم وکاږو چې راسئ د نوي سره یو ښه جمهوري پاکستان جوړ کړو یو ښه بهترین پاکستان جوړ کړو امن جوړ کړو سړیتوب جوړ کړو امن ولې نه راتلای سي عزیزان دا موږ خلک دا موږ چې د خدای سره وعده وکړو چې زه ناروا تربګلوي نه کوم په خدای مې دې قسم یې کړ به دې وویل په خپل د خدای سره وعده کړې کلکه مې کړې خدای مې شرموي نه دوی پر ما ګوایان یې چې زما زوی زما وراره زما تربور زما ماما زما خپل په چا ملامت دي چې ما ملا وتړله زه پښتو بیا غلکه ووایم دا به ګرانه وي انشاءالله ولاړې کوو دا به ګرانه وي چې دا به د پنجازي ډکې وولې بد یې کړي فلانی شی خوړوي خاص درته کوم که جیل یې واستوم جیل یې واستوم که د ښځې سره د نواتې ورځي ښځې سره به راسه عزیزه دغه نه سره کوي موږ جنګونه ولې سره کوي دا موږ ګډ پښتانه یو پښتو پوهېږي نن چې دا خلک چې موږ ناست چې دا موږ دا وعده وکړو په کومه خبره کې تا ته څوک وکړي دا اکبر خان خروښي ناست دی په دا پوهېږي زه په کومه خبره خوا به دی چې په کومه خبره شمشودی سره چې ته په کومه خبره خوا به دی چې تا ته څوک وکړي ستا خوا به دېږي ته زیرېږي دا به بل ته نه کوي بس مور خو ډېره ګرانه ده خور خو ډېره ګرانه ده پلار خو ډېره ګرانه ده په کومه بده خبره چې ته خوا به دی هغه بل ته مه کوه جنګ نه کېږي دا نشي کېدای چې زما مور اصله ده زما خور دی زه لکه لیونی سپی غاپم د خلکو میندې ښکنځم د خلکو اولاد ښکنځم بیا به زما سر مات بیا به خامخا زما سر مات هغه خبره چې زه په زیرېږم بل ته بې نه کړم عزیزانو وخت ناوخته دي خبرې پاتې دي بیا به سره کوو ووټونه به عزیزانو ګډ په حساب راوړئ په همت به راوړئ که دوی زیاتوب بیا وکړ موږ سره جوړو شو پاکستان جمهوري پاکستان موږ به خپل وس وکړو هغه ورځ به ووټونه واچوو بیا به یې ګورو دا ته فروری بعد به بیا هم راځو د فتح خان اکا کور د خدای ودان لري دا زموږ خپل کور دی بیا به راځو فتح خان اکا کور ودان دغه خروج ته ووټ ورکړي او دا نواب صاحب ته یې ورکړي خدای د خیر در پېښ سلام